د مړي دپاره تلاوت کول او ثواب مړي ته بخل څنګه دي. دا مسله بنیادی طور باندې اختلافي مسله ده. اختلافي مسله کې لږ رعایتي د امام شافعي رحمه الله رائے دا چې صرف مالی عبادت مړي ته رسیږي او تلاوت کول چونکې بدني عبادت نه رسیږي. دویم د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے دا چې نه مالی عبادت هم رسیږي او بدني عبادت هم رسیږي. پاتې شو دعا د دعا په باره کې اتفاق دی چې دعا مړي ته رسیږي. د دې سره حج کول نو حج من وجه بدني عبادت ته من وجه مالی د دام رسیږي. په دې بنیاد باندې موږ وایو چې بدني عبادت هم رسیږي مالی هم رسیږي ځکه دعا هم بدني عبادت ته دا رسیږي. د هغې سره سره حج هم نیم بدني دی نو بدني عبادت ټیک ټاک مړي ته ثواب ورکوي. لہذا تلاوت کول او دارنګې صدقې ورکول دعا کول نفل کول د چا دپاره حج کول د چا دپاره عمرې کول دا ټول هغه ته ثواب ورکوي. البته ښه طریقه دا ده که سړی د اختلاف نه ځان وباسي د اعتدال مسلک دا دی چې یو عمل تلاوت ځان له وکړه الله تعالی هغه تشریک په ثواب په دې ټول بیا قایل تشریک په ثواب وکړه الله په دې ثواب کې را سره دا پلانې شریک لکه د مړي دپاره د قربانۍ باره کې بعض علما وایي چې مړي د قرباني مه کوه خو تشریک په ثواب وکړه الله تعالی دا به کې زما سره شریک کړه نو مړي پکې شریک کولی شي ژوندي پکې شریک کولی شي. اگر چې علما د هغې قایل هم دي لہذا صحیح طریقه دا ده چې سړی تشریک په ثواب وکړي تلاوت ځان له وکړه نو تا ته هم پیدا میلاو شل او هغه ته هم ایصال ثواب وشو په دې طریقه باندې. نو دا طریقه د مړي تر تلاوت د رسولو دپاره. جنازه په جهر باندې ثابت ده او که نه ثابت په دې باره کې مخکې موږ خبره کړې وه چې په جهر باندې جنازه ثابت ده که نه ده. دلته دوه مسلې دي په کار د دواړو مسلو تپوس تا کړی وی چې په جهر جنازه ثابت ده او که نه ده ثابت و. دویم نمبر دا په جهر باندې جنازه کول افضل دي او که نه سرن جنازه کول افضل دي. په دې باب کې دا دوه مسلې دي. لہذا موږ وایو په جهر باندې هم جنازه ثابت ده او سرن هم جنازه ثابت ده دواړه جنازې او د یو مسلک وکالت نه کول پکار. اگر چې سړی په یو مسلک باندې بزي هر مسلک نشي ټچ کولی. موږ ته په خپل باندې سرن جنازه کول افضل ښکاره کیږي ځکه د نبی علیه السلام جنازې سرن وي حرمینو کې سرن جنازې کیږي. الته دا اگر چې هغه حنابله دي هغه احناف نه دي ما شل یوې ښځې تېرې کړي دي په جهر یو جنازه هلته موږ نه ده لیدلې. خو دا مطلب نه دی چې په جهر باندې ثابت نه ده په جهر جنازه ثابت ده. احادیثو کې باقاعده راغلي دي. هغه یو صحابي دی وایي نبي علیه الصلاة والسلام دعا کوله د مړي دپاره او ډېرې ښکلې ښکلې دعاګانې وکړلې ویل ما ارمان وکړو چې ارمان زه مړ وی نبي علیه السلام دا دعا ماته کړی وی نو دا یې اورېدلې ده که نه دا د جهر ثابت شو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو ورځې جنازه وکړله او فاتحې په تیزه تیزه وویله ویل انما جهرت بها لتعلم انها سنه. نو د دې حدیث دوه مطلب دی. یا خدا دا چې ما په جهر باندې دا فاتحه ځکه ویله چې تاسو ته پته ولګي چې دا فاتحه پکې هم سنت ده نو بیا ته جهر نه ثابتېږي. دغه احتمال دی. او یا دا معنی ده چې دا جنازه مې فاتحه مې په جهر ځکه ویله چې تاسو ته دا هم پته ولګي چې په جهر جنازه هم سره دا جایز ده. نو دې نه معلومه دا شوه چې په جهر جنازه جایز ده خو افضل سرن ده ځکه د نبي علیه السلام عامې جنازې سرن وي. او پاتې شو د دعاګانو اورېدل موږ ناجیزو ته نه وایو خو دا عین ممکن ده چې په اول صف کې سړی امام ته نږدې ولاړ دی د هغه پټې دعاګانې هم سړی اورېدی شي. په دې بنیاد په جهر جنازه جایز ده ثابت ده او غوره ده بله جنازه ده.